بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی. کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوه، نو د وحی د راتګ د حادثې نه وروسته محمد رسول الله وویرېده، ځکه چې له دې مخکې داسې کوم کیفیت نه لیدلی و او نه اورېدلی و. همدارنګه د انبیاو علیهم الصلاة والسلام د راتګ موده اوږده شوې وه. همدارنګه عرب د نبوت او انبیاو څخه ډیر لرې پاتې ول. نو د دې حادثې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان وویرېده، کور ته راغی او د ویرې لرزېده. خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته وویل چې ته ما په څه کې راونغاړه، په څه کې مې راونغاړه، زملوني. او دا ویل چې زه په خپل ځان باندې ویرېدلی یم، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب کیفیت لیدلی و. خدیجة الکبرا رضی الله عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویرې لامل پوښتي چې ته ولې ویرېدلی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کیفیت د وحی چې په غار حرا کې لیدلی و ټول خدیجة الکبرا ته بیان کړ. خدیجة الکبرا چې عالمه، فاضله او د سلیم فطرت خاونده ښځه وه، د خپل کاکا زوی ورقه بن نوفل چې یو نصرانی راهب او د تورات او انجیل عامل و، هغه څخه یې د نبوت، انبیاو او ملائکو په اړه ډیر څه اوریدلي ول. نو په دې اساس چې حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه بیبي وه، د هغه سره شریک ژوند درلود، د هغه ټول پټ او ښکاره احوال ورته معلوم و. نو د نورو خلکو په نسبت د رسول الله د اخلاقو څخه ډیره خبره وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکو اخلاقو او کره کردار څخه ورته دا خبره ثابته شوې وه چې دې انسان سره د الله توفیق او د الله تایید ملګری دی، او الله دا د ټول مخلوق څخه غوره کړی دی او سپېڅلی سیرت او کردار یې ورکړی دی. او خدیجة الکبرا ته دا خبره ثابته وه چې هغه څوک چې اخلاق یې دومره لوړ او سیرت یې دومره سپېڅلی وي، هغه به هرومرو د شیطان د وسوسې، همدارنګه د پیریانو د اثر څخه محفوظ او مسئول وي. هغه په دې پوهېده چې د الله حکمت، د الله مهرباني او په کائناتو کې د الله له سنتو څخه دا لرې ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت د شیطان او یا جن د تاثیر لاندې وي. نو خدیجة الکبرا په پوره باور او یقین او تاکید سره وویل هیڅکله به الله ته خوار نه کړي. رسول الله ته اطمینان ورکوي او دا ورته وایي چې هیڅکله به الله ته خوار نه کړي، ځکه چې ته خپل ولی پالې، د نادارو او مساکینو سره مرسته کوې، د میلمه قدر او عزت کوې، مصیبت ځپلو خلکو سره مدد کوې، هیڅکله به الله ته خوار نه کړي. او دا کم چې تا لیدلی دي په غار حرا کې، دا نه د شیطان وسوسې دي او نه د پیریانو اثر دی. نو اوس خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تره زوی ته بیایي چې هغه نصرانی راهب او د تورات او انجیل عالم و. نو خدیجة الکبرا غوښتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځانګړي حالت د معلومولو په اړه د خپل کاکا زوی نصرانی عالم ورقه بن نوفل څخه پوښتنه وکړي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ځان سره واخیست او ورقه بن نوفل ته یې وویل. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څخه ورسېده، نو د خپل د سترګو لیدلی حال یې هغه ته بیان کړ.
هغه ورقه بن نوفل ورته وویل زما د قسم په هغه رب وي چې زما روح د هغې په قبضه کې دی، ته د دې امت استازی او نبی یې، تا ته همغه فرشته راغلې ده کومه فرشته چې موسی علیه السلام ته راغلې وه، یعنې تا ته جبرائیل راغلی او په تا یې وحی راوړي لکه څنګه چې وحی یې په حضرت موسی علیه السلام راوړي. او دا یې هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې ضرور به ستا قوم تا ته د دروغو نسبت کوي او تا ته به تکلیف درکوي، له وطنه به دې شړي او تا سره به جګړه کوي، تا به په مصیبت په دردونو کې غورځوي. کله چې ورقه بن نوفل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې وکړي چې دوی به تا له کوره او وطنه شړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجب وکړه، ځکه چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر قدر او درناوی کوه او هغه ته صادق او امین ویل او په تعجب سره یې ویل آیا هغوی به ما له کلي او وطنه شړي؟ ورقه بن نوفل ورته ویل هو، هغوی به تا شړي. هر سړی چې ستا په څیر پیغام راوړي خلک ورسره دښمني او جنګ کوي، یعنی هر هغه سړی چې ستا په څیر پیغام راوړی خلکو ورسره دښمني او جنګ کړی، او که زه ژوندی وم او ژوند راسره یاري وکړه په ټینګه به ستا ننګه کوم. نو بیا وحی تر یو وخته پورې ودرېدله، بیا څه وخت وروسته پیل شوه او هغه وخت کې چې انقطاع د وحی وه رسول الله ډیر په تشویش کې ول، نو د هغه نه وروسته د وحی راتلل او نزول شروع شو. نو قدرمنو اورېدونکو دا تاریخ ثابته کړي هر هغه څوک چې د الله رب العزت د وحدانیت نعره پورته کړي، د حق او د اسلام نعره پورته کړي، مفسدین او هغه څوک چې نه غواړي د هغو شخصي ګټې یا سرداري یا سیادت د پښو لاندې شي، د دوی په مقابل کې ودرېدلي او مبارزه یې کړې. د مکې خلک په دې ښه پوهېدل چې قرآن حق دی، د مکې خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېدل چې کومې لارې ته رسول الله بلنه ورکوي دا د حق لاره ده. حتی ابي جهل او اخنس بن شریق او د دې په شان نور مشرکین به تلل، د محمد رسول الله کور شاته به ودرېدل او د قرآن آواز به یې اورېدل، خو بیا یې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمني کوله او د محمد رسول الله د دعوت او د بلنې مخه یې نیوله. دا د دې لپاره چې زموږ شخصي ګټې تر پښو لاندې نشي، یا په هغه خرافاتو بدعاتو شرکیاتو کې چې موږ ژوند کوو د دې نه خلکو سره سوال شو، نو سیادت و سرداري زموږ د لاسه لاړه نشي. نن هم داسې مفسدین په دنیا کې شته چې یو مسلمان د دعوت کار شروع کړي، د الله رب العزت د کلام په رڼا کې خلک د الله دین ته رابلي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې خلک د الله دین ته رابلي، نو داسې مفسدین د داسې حقه دعوتګرو په مقابل کې درېږي. خو په دې پوه شئ قدرمنو اورېدونکو چې دا مغلوب او محدود دي. نو اوس خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها اسلام راوړي. خدیجة الکبرا لومړنۍ ښځه وه چې د الله رب العزت په لاره کې د الله په دین باندې مشرفه شوه، یا لومړنۍ انسانه وه. هغه د محمد رسول الله تر څنګ وه، د هغه مرسته یې کوله او رسول الله ته یې ډاډ ورکوه او په هغې د خلکو د فشار د کمولو هڅه او کوشش کوه. د خدیجة الکبرا رضی الله عنها نه وروسته په نارینهو کې حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دا په اسلام مشرف کیږي او د هغه نه وروسته زید بن حارثه. حضرت علی کرم الله وجهه لس کلن ماشوم و چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شه، ځکه حضرت علی کرم الله وجهه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېده. د اسلام او بعثت څخه مخکې د قحط او فقر په کلونو کې د ابو طالب څخه اخیستی و، رسول الله سره اوسېده. همداراز د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد شوی غلام او متبنا زید بن حارثه هم اسلام قبول کړ. په حقیقت کې د دې خلکو اسلام قبلول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتینولي، اخلاص او نیک سیرت په اړه د دې د کورنۍ او نږدې خلکو د ګواهی او شهادت مترادف دي، ځکه هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کورنۍ کې ژوند کوه،
چې د رسول الله رښتینولي ولیدله، د هغه صداقت، د هغه نیک اخلاق او د هغه نیک سیرت یې مشاهده کړ، نو هغوی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. او دا هغه کسان ول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه دوی پوره معلومات درلوده. وروسته د دې نه بیا حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف کیږي او د هغه په دعوت باندې ګڼ شمیر مشران د قریشو د اسلام مقدس دین قبلوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت او بلنې ته لبیک وایي. دا به واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. تا چې ظهور وکړي تیارې د کفر ورکې سولې، تا چې ظهور وکړي تیارې د کفر ورکې سولې، جلوه د حسن دې روشان کړي جهان رسوله، سپیرو ساراو کی راشنا سوله ګلان رسوله، ستا پراتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسوله، سپیرو ساراو کی راشنا سوله ګلان رسوله. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د خپل قوم په منځ کې د خپلې عقلمندي، مروت او اعتدالي او وسطي فکر په اساس ډېر لوړ مقام درلود. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت او بلنې ته لبیک ووایه او په اسلام باندې مشرف شو. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زړه پورې شخصیت، نرم خویه انسان، د عربو د انصابو او تاریخو عالم او د ډیرو لوړو او نیکو اخلاقو لرونکی تاجر او سوداګر و. هغه خلک چې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره دوستي درلودله او ابابکر صدیق سره اړیکې درلودلې او په ابابکر صدیق اعتماد کوه او هغه سره ناسته او ولاړه وه، هغوی هم د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت او بلنې سره د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول، لکه حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، همدارنګه طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنهم. دا ټول د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بلنه او د هغه په دعوت باندې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول. دا ټول د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول. چې کله د اسلام په مقدس دین مشرف شول، د دین وروسته د قریشو نورو مخورو او شریفو خلکو لکه ابو عبیده بن جراح، الارقم بن ابي الارقم، عثمان بن مدعون، عبیده بن حارث بن مطلب، سعید بن زید، خباب بن ارات، عبدالله بن مسعود، عمار بن یاسر، صهیب او نور هم اسلام قبول کړل. او بیا ډلې لرې سړي او ښځې په اسلام کې داخلېدل او په مکه کې د اسلام نوم او غږ پور شه او خپور شه او د هر مجلس مهمه موضوع د اسلام نوم تشکیل کړې وه، لکه چې الله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اگر که دا د مکې د فتح نه وروسته نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې 3 کالو پورې دعوت او بلنه په پټه کوله. د دې نه وروسته الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دین د بلنې او دعوت د ښکاره کولو امر وکړه او دا یې ورته ویلې فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. په ښکاره او ډاګیزه توګه هغه څه اعلان کړه چې تا ته امر کیږي او د مشرکینو څخه مخ واړوه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله امر وکړه وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. د خپلې کورنۍ غړي وویروه د الله د عذاب نه او د هغه مؤمنانو لپاره چې ستا پیروي کوي، ستا تابعداري کوي، خپلې وزرې ټیټې کړه، یعنې د هغوی سره نرم خویي کوه، هغوی سره ښه اخلاق کوه. او فرمایي قل انی انا نذیر المبین، ای پیغمبر اعلان وکړه چې زه یوازې ښکاره ویرونکی یم، ستاسو د الله د عذاب نه ویروم. کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
د الله د طرفه دا وویل شول چې وانذر عشیرتک الاقربین او دا ورته ویل شو چې فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډۍ پورته شه او په لوړ آواز یې غږ وکړه یا صباحا. دا نعره د خلکو په منځ کې یو معروفه او پیژندل شوې نعره وه. کله به چې انسان د دې د چی خطر احساس وکړ نو هغوی به داسې آوازونه کول چې یا صباحا. نو رسول الله هم دا آواز وکړ. نو ټول قریش پرته له کوم ځنډه راجمع شول او یا یې خپل استازي هلته ور واستول چې د پیښې څخه ځان خبر کړي چې څه پیښه ده. چې کله قریش او د قریشو استازي ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته د صفا په غونډۍ کې راټول شول نو رسول الله ورته وفرمایل ای بني عبدالمطلب یا بني فهر یا بني کعب که زه تاسې ته ووایم چې یو دښمن د دې غره تر شا دی غواړي چې په تاسې باندې حمله وکړي زما په خبره باور کوئ؟ عربان چې واقعیت بین ول او عملی خلک ول او همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینولي امانتداري او خیرخواهي لیدلې وه نو هغوی د خپل ذکاوت او انصاف په اساس د دې صادق او امین تصدیق وکړه او ټولو په یو آواز ویل هو موږ ستا په خبره باور کوو تا ته له موږ سره رښتیا ویلي او کله مو هم له تا څخه دروغ نه دي اورېدلي. رسول الله د دوی نه تصدیق اخلي. نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه تاسې له هغه سخت عذاب څخه ویروم چې ستاسې منتظر دی او ستاسو انتظار باسي. ټول قوم غلی شو او هیڅ یې ونه ویل. یوازې ابولهب چې د محمد رسول الله تره و هغه وویل هلاک شي العیاذ بالله تا موږ له دې لپاره راغوښتي او ټول خلک یې دې ته وهڅول چې تاسې دې کار لپاره راغوښتي وی روان شي. هغه دی چې محمد رسول الله مرسته او تایید الله کوي او ابي لهب هلاکوي. تبت ید ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. نو د دې نه وروسته د قریش قوم او مشرکین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمني کوي خو ابو طالب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکنی تره دی هغه د خپل وراره نه دفاع کوي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت په ډاګه کړه او د الله په امر د حق طرف ته ښکاره بلنه شروع کړه قوم ورڅخه لرې نشه. همدارنګه د هغه په خلاف د دښمني اظهار ونه که تر څو چې د هغوی د باطلو خدایانو په خلاف محمد رسول الله آواز پورته نه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی باطلو خدایانو په خلاف آواز پورته که او د هغوی ناتوانی او عجز مسلمانانو ته بیان که دا خبره په عربانو او مشرکانو باندې سخته تمامه شوه او ټولې په یو ځل دښمني او مخالفت ته ودرېدل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب د رسول الله په ننګه ملا وتړله او له هغه څخه یې دفاع شروع کړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حق دعوت ته په ډاګه ادامه ورکړه او هیڅ شی د دعوت په لاره کې خنډ نشو او ابو طالب یې په نره باندې دفاع او ننګه کوله حال له چې ابو طالب اسلام نه راوړی. د قریشو د مشرانو یوه ډله ابو طالب ته ورغله او ورته یې ویل ابو طالبه ستا وراره زموږ خدایانو ته شکنځل کوي زموږ د دین سپکاوی کوي او زموږ پوهانو او هوښیارانو باندې ملنډې وهي او په هغو باندې مسخرې کوي او زموږ پلرونو او نیکونو ته د ګمراهي نسبت کوي یا یې ته پخپله له دې څخه منع کړه او یا موږ پرېږده چې د هغه چاره وکړو ته خو هم زموږ په دین او عقیده یې. ابو طالب هغوی په نرمه لهجه باندې رخصت کړل. نو اوس ابو طالب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغواړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه د قریشو ترمنځ خبرې او تذکره زیاته شوه او یو تر بله یې مشورې شروع کړې. یو ځل بیا ابو طالب ته ورغلل ورته ویل ابو طالبه ته زموږ مشر سپینګیری او مخور یې موږ له تا څخه هیله وکړه چې وراره دې له دې کارونو څخه منع کړه خو تا دا کار ونه که. په الله قسم موږ تر دې زیات صبر نشو کولی. زموږ د صبر کاسه ډکه شوې چې زموږ خدایانو ته په سپکه ګوري او پلرونو ته مشکنځل کوي او په هوښیارانو مسخرې وهي. یا دا منع کړه یا تا او هغه سره به موږ یو ځای وجنګیږو چې یو طرف له منځه ولاړ شي.
نو ابو طالب ته د خپل قوم څخه جدایي او د هغوی دښمني هم سخته وه او هغوی ته د خپل وراره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارل د تحمل وړ نه وه لکه څنګه چې هغوی یو ځوان راوستی و ویلي ابو طالب ته چې دا به موږ تا ته درکړو ته رسول الله موږ ته راکړه نو ابو طالب محمد رسول الله راوغوښته او ورته ویلې چې زما وراره جانه قوم دې اوس ما ته راغلی و او دا یې ویل ابو طالب رسول الله ته چې لږ په ما او په خپل ځان باندې رحم وکړه او د هغه کار بوج را باندې مه اچوه چې زه یې د وړلو توان نه لرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ګمان وکړ چې تره یا کاکا یې نور د هغه د مرستې او تایید څخه عاجز دی نو ویلې چې ای زما تره په الله قسم دی که قریش راته لمر په ښي لاس کې کیدي او سپوږمۍ راوړي زما په چپ لاس کې کیدي والله لو اوزع الشمس فی یمینی والقمر فی یساري او غوښتنه راڅخه وکړي چې د دین دعوت پرېږدم تر هغه به یې پرې نږدم تر څو دا دین غالب کړي الله او یا زه په دې لاره کې قرباني شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو سترګو څخه اوښکې روانې شوې بیا په خپله مخه لاړه ابو طالب ورته آواز کوي چې وراره جانه راوګرځه رسول الله صلی الله علیه وسلم له اوښکو ډکو سترګو سره د تره خواته راغی ابو طالب ویل هغه وایه او کوه قسم په خدای هیڅ چا او هیڅ مصیبت ته به دې حواله نه کړم دا د محمد رسول الله د باندې حالت چې ټوله کورنۍ حتی ترونه قوم ترې لرې کیږي هغه ته کله مجنون وایي هغه ته کله ساحر وایي هغه ته کله کاهن او شاعر وایي او هغه د دین لاره کله هم نه پرېږدي رسول الله سیرت موږ ته دا پیغام راکوي چې نن علما د هغه ورثه دي راشي په هغه لاره کې رسول الله د صحابو تابعینو تکلیفونه برداشت کړي موږ هم برداشت کړو تش په دې باندې چې په موږ باندې څوک یو نوم کیدي د دعوت او د بلنې لاره پرېږدو یا به په دې لاره کې بندي کیږو یا به وژل کیږو یا به ټوک ټوک کیږو خو د دین لاره کله هم نشو پرېښودلی چې څه وایو الله دې موږ ته پکې اخلاص راکړي او الله دې د خپل رضا دپاره وګرځوي نو قدرمن اورېدونکو نور به واورو انشاءالله په بلې خپرونه کې دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند د نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ معصوم جونو ته د حق د ژوندانه وبخښي 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 د بادارې پر منصب کښېناسته مریان رسولم سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسوله ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسولم سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسولم ستا په حضور کی عرض کوم د زمانه د فساد ستا په حضور کی عرض کوم د زمانه د فساد ستا په حضور کی عرض کوم د زمانه د فساد ستا په حضور کی عرض کوم د زمانه د فساد تر مور پلاری پر موږ باندې مهربان رسولم سپیرو ساراو کی راشنه سوله ګلان رسوله ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسولم سپیرو ساراو کی راشنه سوله ګلان رسوله ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسولم سپیرو ساراو کی راشنه سوله ګلان رسوله ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسوله سپیرو ساراو کی راشنه سوله ګلان رسوله